دې وجه دا یو اهمه مسله واورئ مسواک وهل مسواک په روژه کې چې نو دا څنګه دي بعضې خلک علما دا منع کوي ځکه چې د انسان د خولې بدبوی الله تر مشکو نه زیاته خوښه ده نو د خولې بدبوی دا مه ختموه بعضې خلک وایي چې سحر نه خو بدبوی نه وي ماسپښین نه پس نو ماسپښین نه پس مسواک مه وه مسواک که لوندي که وچي هر نمونه بس دا ته وهلی شي روژه کې او هر ټیم یې وهلی شي هغه که عین د روژه ماتې په ټیم کې او که د سهار نه ځکه د خولې د بدبوی نه مطلب د غاښونو بدبوی نه ده دا خو ګند دی دغه شان دی چې کم دی د خولې د بدبوی نه مطلب هغه دی چې کم د معدې نه راوځي هغه په مسواک سره چې کم دی نو دا نه ختمیږي په دې وجه یو تابعي چې کم دی نو فتوا وری معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن غنم وایي چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه مې د دې مسلې مطابق تپوس وکړه سألت معاذ ابن جبل ما د معاذ ابن جبل نه تپوس وکړه اتتسوق وانت صائم ته مسواک وایې کله چې ته کله روژه دې نیولې او روژهدار قال نعم هغه وام کنه ولی نو قلت ای النهار تتسوق ما ورځ کې سټیم وای سحر ماسپښین سټیم قال ای النهار شئت بس کله چې مثلو غواړي هغه ټیم کې مسواک وامه ان شئت غدوه و ان شئت عشیه کمه خوخه نو سحر په ټیم کې وام کمه خوخه ماسپښین نه پس وامه قلت فان الناس یکرهونه ما دا خو خلق بد غني چې لګ روزه کې مسواک نه وای ها عشیه د ماسپښین نه اخوا ما خامي په ټیم کې ماسګر په ټیم کې بری ټیمونو کې بد غني قال ولی ما ودا ولی قلت ما ورته یقولون دی وای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کنا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك چې د دې روزدار د خلی بدبوی دار الله په نسبانه چې کم دینو د مشکو نه زیات چې کم دینو دا غوړه ده نو مسواک موای زګه چې د خلی بدبوی چې نو دا خدمه فقال سبحان الله سبحان الله دا څنګه مسله خلق کوي ولی لقد امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسواک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسواک حکم کړی حين امرهم وهو يعلم انه لا بد يكون بفم الصائم خلوف کم ټیم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو رسول الله مبارک ترا پتنا چې زه خو مسواک حکم کوم خو د انسان پر خله کې بدبوئی او ان استاکا کرے مسواک هم وای بیا هم در پر خله کې بدبوئی نو د دین مطلب د خله د غاخونو بدبوئی نه بل کې د مېدی بدبوئی دا او ما کان بالذی یامرهم اينتنوا افاهم عمدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چا ترا حکم نه کوي چې تاسو په قصبان خپل خله چې کم دینو دا بدبوئی کوي زګه ما فی ذلک من الخير پدې کې څه قسمه خیر نشته بل فی شر دا خو شر دی دا خو بیماری ده نو دلته پته ولګیرا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فتوا ورکړه چې کم د میدین بلاس راوزی بدبوئی نو هغه چې نو دار روزدار د پاره د روزدار د خله دغه بدبوئی الله تعالی مشکو نړۍ زیاته غوړه